عوامو تاسو بلک ځانونه په مسله پوهوئ. دا خو د ټولو نه اول زده کوي چې د چا عقیده د اهل سنت نه وي نو دی د کامل ایمان خاوند نشي جوړېدی. دا د اله العالمین دوست او ولی او د جنت قابل نه جوړېږي. که څوک ولی ګرځېږي، که څوک خدای تعالی ته رسي، که څوک د جنت په اعلی مقاماتو مشرف او فایز ګرځي، د یې دپاره اولین ذریعه د اهل السنه والجماعه عقیده ده چې دا به یې خپله کړي. که دا څومره اولیاء کرام د سلسلو تیر شوي دي او دا لوی لوی نامې یادېږي، دا د اهل السنه والجماعه سره وابسته او تعلق لرونکي وو. د اهل السنه والجماعه د دې مسلک نه اخوا دیخوا چې څومره ډلې دي، د هغې ډلو کې یو ولیم تیر شوی نه دی او نه به راشي. خو دا اهل السنه والجماعه دا مسلک چې دی بین الافراط والتفرید، دا د زیتی او د کمی په منځ کې د اعتدال یوه لاره ده. دا نه زیتی قبلی نه کمی قبلی. که چا د دې عقیدې نه یو طرف ته کمی شروع که د دې عقیدې نه وځي، که چا په دې عقیده کې ورخوږ شو زیتی شروع که هم د اهل سنت د عقیدې نه وځي. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امت ته دا تعلیم ورکوي چې سددو وقاربو. روایت د ترمذی شریف دی، سددو ای واطلبوا السداد بین الافراط والتفرید. ای زما امتیانو صحابو، کلم چې د دین په لاره ځئ نو د زیاتي او د کمی په منځ کې لاړ شئ. که بالکلیه د زیاتي او د کمی نه ځان نشئ ساتلی نو قاربو، نو ځان خو ورنږدې کوئ. پوره په پوره که تاسو په دې صراط مستقیم نشئ تللی، یا در نه زیاتی کیږي یا در نه کمی کیږي، نو قاربو، نو محبوب وی کوشش کوئ ځان دې منځ ته جوړوئ. نو عقیده د اهل السنه والجماعه د افراط او د تفرید په منځ کې دی. کله چې سړی د دې منځ کې روان وي نو هم به زیتي نه بچ وي او هم به د کمي نه بچ وي. څه جماعات د اهل السنه والجماعه داسې دي چې ځان ته به اهل سنت وایي خو هغوی به د اهل سنت نه په کمبود کې روان وي. څه به داسې وي چې ځان ته به هغوی هم اهل سنت وایي خو هغه به په زیتي کې روان وي. معززو،